بسم الله الرحمن الرحیم. زمون چې نن کم حدیث ته نو دا ولسم نمبر حدیث ته او دا حدیث ډیر زیات یو واضح او صفا پیغام ورکوي هغه خلکو ته چې کم خلک اسلام ته د دهشتګردۍ دین وای، اسلام از ا ټیرریسٹ ریلیجن چې کم خلک متصور کوي. نو دا خبره صفا دلته کې په دې حدیث کې بیان شوی ده اسلام څنګه دین دی. دا حدیث دا عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، دا دې صحابینا روایت ده. دا فرمایي چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الله رب العالمین په هر چیز باندې احسان کول او داغه سره نرمي کول او په خسته انداز او په نرمۍ سره هغه ته رامخکې کېدل او راتلل کول دا الله رب العالمین لازم کړی دی او دا په هر انسان باندې لازم او واجب دی چې هغه به هر چیز سره نرمي کوي. نو بیا فرمایي چې دا نرمي کول دا دومره لازمي دي که د دنیا چې کوم د ټول ظالم ترین انسان دی او هغه څوک وي چې کله راولګي او بل یو مسلمان هغه بغیر د څه جرم نه قتل کی نو دا انسان د دنیا د ټول نه غټ ظالم دی. خو زموږ ستا شریعت او اسلام د دې په باره کې فرمایي چې د دې سره به هم څه نه کې، د دې سره به هم ته ظلم نه کې. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. کله چې تاسو څوک قتلوئ نو ښکلي قتل کوي. د دې دا مطلب نه دی چې کوم یو سړی په لار کې وینې یا په بل ځای کې او ته هغه رانیسې او هغه ته وایي چې زموږ اسلام موږ ته دا اجازت راکړی دی چې په ښایسته طریقې سره ته سړی قتلولی شي. د دې مطلب دا نه دی، بلکې مطلب یې دا دی چې کله یو سړی هغه داسې کار وکړي چې په قصاص کې هغه قتل کولی کېږي یا مرتد شي یا په دارالحرب کې وي او د هغې سره ته جنګ کې او په دغه صورت کې هغه ستا مخې له راشي او ته یې قتلې، نو دا سړی به ته په صحیح طریقې سره قتلې، په نرمۍ سره او په ښایسته طریقې سره به دا ته قتلې. اسلام تا ته د ظلم اجازت نه درکوي، د مسلې چې د هغې نه ته اندامونه کټ کړې یا یې وسېځې یا په بل څه طریقه باندې هغې ته تکلیف ورسې. ستا مقصد صرف د هغې مړ کول دي. نو مړه کول چې دی نو دا څومره په اسانه طریقې به سره او په ښکلې طریقې سره کېدی شي، نو دا به ته خپل قصاص د هغې نه اخلې. ستا نور چې کوم د هغه مسله کول وغیره دا څیزونه د دې شریعت تا ته هیڅ حق نه دی درکړی. بیا دویم نمبر نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې چې کوم چیز بیان کړی دی نو د هغې نه دا پته موږ او تاسو ته لګي چې الله رب العالمین یوازې د انسانانو په خپل منځ کې نرمي کول او په خپل منځ کې احسان کول دا نه دي، بلکې شریعت او اسلام دومره ښکلی دین دی چې دې د ځناورو سره هم نرمي کولو حکم کړی دی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمای واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. کله چې تاسو ذبح کوئ یو ځناور تاسو حلالوئ نو دا په ښکلي طریقې سره تاسو حلال کړئ. او د دې تعلق ډیر زموږ د قصابیانو وروڼو سره دی. قصابیان اکثر د هغوی زړونه سخت وي، هره ورځ هغوی ځناور چې نو هغه ذبح کوي، نو د هغې د وجې نه د دوی په زړونو کې لږ سخوالی راغلی. نو چې کله سخوالی راغلی نو دوی چې کله دا ځناور راچوي که نه نو دا ډېر په بېدردۍ سره راچوي. کله یې د لکۍ نه ونیسو لکۍ ورله الټه پلټه تاو کړي او هغه راواچوي یا داسې په بلې طریقې سره او هغه ډېر په بېدردۍ سره په دې ځمکه باندې ولګي. نو شریعت تا ته د دې چیز اجازت نه درکوي، بلکې تا ته وایي چې دا ځناور دا په ښکلي طریقې سره په آرام سره یې راواچوه. دا چې کوم چړه ده دا بالکل تیره که او دا چړه د دې ځناور مخې ته کومه او د نورو ځناورو مخې ته دا ځناور دا مه ذبح کوه، بلکې د نورو نه یې سایډ ته بوځه. بل چې کله دا ځناور ته راشي نو بالکل په آرام سره یې راواچوه او دا چړه خپل تیره که. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وليحد احدکم شفرته. تاسو کې چې کوم سړی ذبح کوي نو هغه له پکار دي چې دا خپل چړه چې دا نو داسې کي دا بالکل تیره کي. وليرح ذبیحته او د خپل ذبیحې له او دا کوم چیز چې حلالوي او ذبح کوي نو دې ته د آرام ورکي، دې ته د سکون ورکي، په دې باندې د ظلم نه کوي، دا دې په بېدردۍ سره نه قتلوي او نه ذبح کوي چې چړی بالکل پسوي او بس راکاږي یا خلک وایي د مرور سړي پوزه نه غځي که نه. نو داسې چړی ور سره
نو دا چې دی نو شریعت تا ته د اجازت نه درکوي چې تال ته کې راکاږې چړه او هغه غوسیږي نه مرئ او په دې سره ځناور ته تکلیف ملاویږي نو د دې چیز اجازت تا ته شریعت نه درکوي بالکل آرام به ورکې او احسان به کې د هر چیز سره په دنیا کې که ستا غلام دی یا د بل یو انسان سره ته یو سلوک کې نو په دې حدیث کې مونږ ته دا خبره پته ولګېده چې زمونږ اسلام د امن والا دین دی زمونږ اسلام هغه اسلام دی که نه چې په دې کې ظلم نشته دی په دې کې غلا نشته د بل حق وهل پکې نشته دی په دې کې قتل و غارت نشته دی دا چې کوم جهاد دی که نه نو د جهاد مطلب هم دا دی چې دا کم خلک په مسلمانانو او په دې معاشره کې ظلمونه کوي د دې ظالمانو لاس ونیولی شي یو امن والا معاشره دا په وجود کې راشي او خلک په آرام سره زندګۍ تیروي ځکه خو شریعت د کافرانو او د ذمیانو حقوق مقرر کړي دي د دیو د زندګۍ د تیرولو د مسلمانانو په معاشره کې خپل حقوق دي او زموږ سره په سیاساتو کې باقاعده د دیو خپل رائټس دي چې په هغې باندې به بیا شریعت عمل کوي او دا مسلمانان به هم د خوشحالۍ زندګي تیروي او دا غیر مسلمه دیو به هم د خپل د خوشحالۍ د زندګۍ د تیرولو برپور حق لري خو چې که چېرته د خلک د اسلام د حقیقت نه خبر شو اسلام ریډ کو او اسلام دیو خپل په سینو کې او په عمل کې راوستو نو هله به دیو ته د اسلام د ثمرۍ او د اسلام د چې کوم نتیجه ده نو د هغې پته به ورته ولګي